पहले आप ये वीडियो देखिए। بیل دی بیل دی ته چا دا برېغې بس خدای ته السلام علیکم کا څنګه حالت ښه دي ما پیژنې نه جی خپه غور راته وګوره نه پیژنم دا خو دې کار خراب ولې دا مونږ سره داسې ماشومان دي که نه جی چې یتیمانان دي نه مور شته نه پلار جی او بیا هغې له مونږ روتي درو جماعتي لپاره وله څه چانده مانده راټولو جی ستاسو پکې څه وس کېږي زه خو کبال راغونډوم ها او معذور مې لکه زړه دغه مې کړی دا یو کاغذ راغونډوم ځای په ځای دغه کې پروت دی ها او نو بس دا ځان له پې دوایي م والم او بس د کور مې خپل نشته لکه د کرایه کور دی ها یاره زه یم د پاکستان کې چې زمانه بل غریب نشته خو په ریاض خلک الله ته کوي خو تا ته چې اوس ما ته څه کبال خاص کړی سراسر په ایمان دا تا چې کومه خبره وکړه ما بدله درکړي او د سره بیخي نشته بیخي را سره نشته تش جیب یې څه جیب یم چې سیکل راته پنچر شي بیا هم دغه سره روان یم نو زامن دې څه کوي یاره زامن خو مې دوه دي مال د خدای دی بس ځان د دي نو بیل دی او جی بیل دی ته چا دا برېغې بس خدای ته ژوند دې ګران دی که آسان دی یاره بس ګران دی خدای ته آسان ده بس الله پاک را ټیم دې تیرې شکر الحمدلله په دې وخت هم د الله پاک نه شکر وباسم چې لکه دونه خو ځان د سر محنت کوي شم چې دا مې هم نشه کولی نو بیا به مې څه بیا به دا کسه نه دې کې څو روپۍ ګټې دا کباړ راټولې یاره دې کې خو کله څه وشي کله څه ونه شي بس دغه ګرځم دا سهار راوتې یم نو دا ټول خو د شودو روپو ما نه دی راغونډ کړی که اوس یې تخیم بس تا کې دونه غونته کاغذ خو بس دا سوال کوو چې خدای پاک را راغی جان ښه کړي او بس الله دې رحم وکړي په ټوله باندې خو دا تا چې کومه خبره کړه په ایمان ما دړه پرېشر کړی ما ته هغه سټینونه لګېدلي که نه هغه هم راته لکه سرکاري لګې وس مې نه کېږي د شانه خطیکات باندې را کړې او داسې چې ته څوک مهربانه شي هغه راله دوایانې واخېستې نو زه په ایمان دومره سخت خفه شم دا تا چې کومه ځکه چې زه په خپله غریب یم او په بل هم خفه کېږم ښه ده بابا بس دغه خبره خوښ یم پاتې شوه که نه او خوښ یم زه بس پاتې شوه جی یو خبر راته وکړه زه اوس روان یم ما یا دې نه پس زه هم ځان له کپړې اخلم خو زه یو دوه کې حیران یم چې ستورې کپړې والم او که سپینې والم ستا د خوښې لمه څنګه رنګ والم چې ما سره مزه کوي تورې که یاره دا سپینې کومې چې دی اوس ځان سره شکر الحمدلله ماشاءالله دا خوند لکه سپینې والمه او سپینې ښې دي یا خړې ښې دي چې خرینېږي نه یا سپینې تاسو څنګه رنګ اخیستی یاره مال خو څوک راکړي دا اوس په ما نه دي برابره دا چې یو زنانه اواز راکړي بابا راشه دا وایي نه اختر لرې څنګه اخیستی نشته دی اختر لرې کپړې نه دي اخیستې اختر له پسه نو تا ته مه ونه دی کې پسه وایي رانږدې شه دې باندې دې بچي د طرفه نه کپړې واله الله دې دې اجر درکړي الله دې اجر درکړي او الله دې فردوس درکړي او چې تاسو نه دي اخیستې بیا دا خدای پاک مهربانه شه لکه په تا باندې خدای پاک دغه وکړه ما دې تا ته مه وایه چې کور ته ځم که نه نو د الله په اسره ځم او شکر الحمدلله ګوره دا چې تا ما درکړه دا زه خو زه 3 میاشتې مو ګرځم 10 میاشتې خو دونه ګوره زه نشم پیدا کولی نه شي او دا خدای پاک راکړه او چې یو نور سره بل درکم نو بیا نو بس الله دې اجرونه درکړه الله پاک دې اجرونه درکړه او خدای پاک پیدا درکړي که خیر او بیبي لرې کپړې اخیستې که نه نه مې دي که نه مې ځان لا اخیستې نه مې هغې ته تا ته مه نه دا خو دې بیا کار خراب کړی دی که نه ځان له خو دې کار وکړو زه په دې به ځان له کپړې هم واخلې بس په دې به هغې له وایم چې د هغې واغوندي که نه ځکه چې هغه ما سره کم وخت تېروي تروره پس پورې تېرونه نه دي خبر شوي لکه کله سي او کله سي تا ته په سبا خو دا خلک سړي شرموي ویم لاره وړه کودار دی یعنې ویرا لاره وړه الله پاک دې بیبي ته ډېر ژوند ورکړي هغه زمونږ هم مور ده که نه مونږ هم بچي یو نو د هغې لپاره به سپېشل نوټي دا 50,000 نوټ سپېشل د هغې لپاره الله دې درکړه بس زه به ګورم بس خدای پاک مهربانه بادشاه دی اوس بالکل هم داسې ده بابا کو بچي دي الله دې کامیاب کړي تا دې الله کامیاب کړي کو څوک خدای پاک ته بس دې اجرونه درکړه او خدای پاک پیدا درکړي که خیر او دا چې تاسو وکړه نو دا الله ته پته چې دا ګورې په صحیح ځای دی دا بې ځایه نه دی دا ګوره په صحیح ځای دی ما خو تاسو چې په ریاض خلک الله ته کې خو تاسو ته ما وایي چې دا زه تاسو یو خبره کوم تاسو ما پیژنئ نه جي او زه تاسو نه پیژنم دا پیسې تاسو له چا درکړئ دا الله پاک لاړم نه الله الله الله